چې زکات په موږ پسې دویم نمبر گویا دریم په اسلام کې دریم نمبر رکن دا زکات دی. اوس د زکات خبرم کوم چې زکات په چا باندې فرض دی، لیکن اول د زکات په فضایلو باندې ځان پوهې کا چې بعد خلک د زکات په دغه باندې ځان غلی کوي. وایي د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه په زمانه کې یو سړی چې کله وفات شو قبر یې وله ویسته، چې قبر یې ویسته په هغې کې یو اجدها مار راووته. هغې راله عبدالله ابن عباس ته شکایت وکړه، حضرت یو سړي لم قبر ویسته پکې اجدها راووته. هغه ورته وی بل اوباسې، بل یې ویسته په هغې کې مار او اجدها راووته. ورته وی حضرت په دویم کې م راووته. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ورته وفرمایل بل اوباسې، حتی تر دې چې و قبر یې ویسته په و قبرو کې اجدها مار راووته. وی حضرت په و قبرونو کې مسلسل دا مار او اجدها راوځي چې معلومات یې وکړه، د دې سړي خاندان معلوم کا، د دې سړي مانه ګوره بینک بیلنس معلوم کا، د ده عبادات ریاضات سیاست معلوم کا چې د ده عبادات څنګه و، د ده معاشره څنګه وه، د ده د الله سره رابطه څنګه وه، د په مال کې زکات ورکو که نه، ګویا د ده مخلوق سره رابطه څنګه وه. چې ویې کتل حضرت دا انسان ډېر مالدار و لیکن په مال کې د رب حصه نه ورکوله، زکات یې نه ورکو. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فتوا ورکړه، وایي سره د مار نه ښخ کې دا د عذاب دی. د ما محترم الله دې موږ وساتي د دې. زه وایم دا مال چې دی قرآن کې الله فرمایي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. گویا چې تعالی الله کوم مال درکړی دی ګمان مه کوه په دې بخل مه کوه. گویا قرآن کې الله فرمایي سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه. الله به د دغه مال نه گویا یو اجدها جوړه کړي او ستا د دې مرۍ نه به یې راتو کړي، هغه اجدها به ستا مرۍ ته واچي او هغه اجدها به ستا په دا وښکو باندې چکونه لګوي. حدیث شریف کې راځي. زما اوس وایه مال جمع کوه ځان له، ځان له ماران جمع کوه. خبر کې دما محترم بنداس بعد خلک ویری جی زمونږ دا دغه زکات مې ورکړی نه دی، د بعد خلکو ګمان دی او زه وفات شوی نه یم، زکات مې ورکړی نه دی او مال کم شوی نه دی. راشه زما د پیغمبر د خولې نه جمله وره، زما پیغمبر وفرمایل زما د قسم د هغه ذات باندې، زما د قسم په هغه ذات باندې د کم ذات په لاس کې چې زما ساده زه پیغمبر اعلان کوم په کم مسلمان باندې چې عاقلو بالغو مسلمانو آزادو صاحب نصابو په زکات پرست شو. په دا زکات ورکولو کې ما پیغمبر جمله وفرمایله، ما پیغمبر اعلان وکړ قسم دې په دا زکات ورکولو باندې ستا مال کمیږي نه زیاتیږي. د ما محترم د ما پیغمبر اعلان کړی دی مال زیاتیږي کمیږي نه. اوس ته حساب وکړه مونږ ورته وایي جي مال جي کم نشي. یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات